ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زه فضل کریم علمي د ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې یم. زموږ نن ورځې درس د 12م صنف د کیمیا اړوند د پولي سکرایدونو او پروټینونو موضوع ده. پولي سکرایدونه لکه څنګه چې نوم نه ښکاري دا یو پولیمیر دی. دا چې دی پولیمیر دی. پولیمیر دی چې د ګلوکوز یا نورو ساده قندونو د څو مالیکولونو له یوځای کېدو څخه څنګه شوي وي لاسته راغلي وي. لکه تاسې دلته ګوري 2 مالیکوله ګلوکوز دی دا سره یوځای شوي یو ډی سکراید جوړ کړی وي. که چیرې دا 100 مالیکوله ګلوکوز شي نو دې څخه چې کوم قند لاسته راځي هغه چې وي پولي سکراید وي. پولي سکرایدونو کې مهم قندونه چې دي هغه سلولوز ده، نشایسته ده، ګلایکوجن دی او ورسره څنګ کې ډکسټرن ده. انشاءالله په څلور وړو به موږ بحث کوو. لکه څنګه چې ټول قندونه په خپل ترکیب کې الدهیدي یا کیتوني ګروپ لري نو دوی اکسیډیشن کیږي. که چیرې یو الدوز چې الدهیدي ګروپ لري دا د فیلنګ د ښودونکي په واسطه اکسیډیشن شي، چې د فیلنګ د ښودونکي په واسطه اکسیډیشن شي دا په څه شي بدلیږي؟ د تیزابو په ګروپ بدلیږي او ورسره څنګ کې به د مسو اکساید تشکیلیږي. خو فرکتوز چې یو کیتوني ګروپ لري که چیرې موږ د فرکتوز جوړښت لیکو نو د هغې د اول او دویم کاربن ساختمان داسې دی. که چیرې په دې کې اکسیډیشن رامنځته کیږي نو د لومړنی کاربن یې اکسیډیشن کیږي او دا ایسته په تیزابو بدلیږي. داسې ساختمان لیکلی شو. د څو قیمته قندونو یا پولي سکرایډونو عمومي خواص. اول دا چې د دو عمومي فرمول C6 H10 O5 N ده. دا عمومي فرمول ده. خوږ خوند نه لري، په اوبو کې نه حلیږي او همدارنګه د دوی د کرستل کېدو وړتیا نه لري، مزه هم نه لري او مهم ډولونه یې مخکې ما درته ذکر که چیرې دوی هایدرولیز شي نو بیا په څو قیمته کوچنیو مالیکولونو څنګه کیدی شي بدلیدی شي. د دغو څو قیمته قندونو څخه یو هم مهم قند هغه چې ده نشایسته ده. نشایسته دې په خواصو کې موږ دا وایو چې دا د ګلوکوز د مالیکولونو له ترکیب څخه څنګه شوي جوړ شوي. د ګلوکوز د مالیکولونو څخه ترکیب شوي دي د ګلوکوسیدي اړیکې په واسطه دوی سره یوځای شوي دي. یعنې که چیرې یو قند د بل قند سره یوځای کیږي نو دوی ترمنځ کوم اړیکه چې رامنځته کیږي دغه اړیکه ګلوکوسیدي اړیکه وي. دا چیرته موندل کیږي؟ په ټولو حبوباتو کې په ریښو کې موجود ده. جوار کې شته، کچالو کې شته، همدارنګه وریجو کې موندل کیږي او دې سره څنګ کې نباتاتو په تخمونو کې او ریښو کې موجودې دي. نشایسته د خوړو مهمه منبع ده او د هغې هر مالیکول چې دا د ګلوکوز له زرګونو مالیکولونو څخه څنګه شوي جوړ شوي وي. تاسې دلته کتی شئ دغه ساختمان د نشایستې یوه برخه ده. په دې کې د ګلوکوز یو مالیکول د ګلوکوز د بل مالیکول سره چون دلته ان ورته لیکل شوی نو دا همداسې ادامه لري. زرګونه د ګلوکوز مالیکول نه یوځای کېږي، یو مالیکول چې تولیدوي نشایسته تولیدوي. په اوبو کې نشایسته نه حلیږي بلکې هایدرولیز کېږي او چې کله هایدرولیز شي په زیاتو ګلوکوز مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. دې د تجزیه کېدو معادله هم دلته لیکل شوې ده. اول دا سټارچ یا نشایسته چې ده دا په ډکسټرن بدلیږي او ډکسټرن هایدرولیز کیږي. دې د هایدرولیز څخه مالتوز تشکیلیږي او د مالتوز له هایدرولیز څخه بیا چې تشکیلیږي ګلوکوز تشکیلیږي. موږ د مالتوز په درس کې دا خبره کړې وه چې مالتوز د نشایستې له هایدرولیز څخه څنګه کیږي لاسته راځي. نو ګلوکوز له نشایستې څخه په مستقیم ډول لاسته نه راځي. دا اول په څه شي بدلیږي؟ په مالتوز بدلیږي او مالتوز بیا هایدرولیز کیږي په څه شي بدلیږي؟ په ګلوکوز بدلیږي. ګلایکوجن هم څو قیمته قند دی. دا دې ته موږ حیواني نشایسته وایو. حیواني نشایسته ولې ورته ویل کیږي؟ د حیواناتو په بدن کې په ځیګر کې د ګلوکوز د مالیکولونو له متراکم کیدو او پولیمر کیدو څخه ګلایکوجن تشکیلیږي. د ګلایکوجن او نشایستې فرق په څه کې دی؟ ګلایکوجن چې دا ډیر سانګیس دی، سانګې زیاتې لري او همدارنګه دلته دوه ډوله اتصال شته. تاسې دلته کتی شي دا واړه واړه واحدونه شته چې ګوري دا د ګلوکوز مالیکولونه دي.
کله چې دا د ګلوکوز یو مالیکول د بل مالیکول سره په زنځیر کې یوځای شوي د دوی اتصال 1 ده. یعنی د دې ګلوکوز اولنی کاربن د دې بل ګلوکوز د څلورم کاربن سره یې اړیکه رامنځته کړې. خو په دغې مالیکول کې چې دا پورته خوا ته تلي دلته بیا اتصال 1 ده. یعنی اول کاربن د شپږم کاربن ګلوکوز سره څنګه شوی یوځای شوی. سلولوز د پولي سکرایدونو تر ټولو مهم ډول سلولوز ته. د یادونې وړ ده چې تر ټولو زیات پیدا کېدونکې عضوي ماده سلولوز ده. زیات کوم عضوي ماده پیدا کېږي په طبیعت کې سلولوز پیدا کېږي. سلولوز دا په لرګینو نباتاتو کې ډېر زیات وي. همدارنګه د هر نبات د حجروي دیوال چې د یوه اندازه څه لري سلولوز لري. سلولوز یو پولي سکرایډ دی. سوخیبتا قند دی. د ګلوکوز د زیاتو مالیکولونو له یوځای کېدو څخه لاسته راځي. د سلولوز په مالیکولونو کې چې کوم ګلوکوز وي د هایدروجني اړیکې په واسطه سره ډېر کلکېږي او د دوی د ډېر کلکېدو له کبله انسانان نشي کولی چې سلولوز څنګه کړي هضم کړي. د هضم وړتیا نه لري. د سلولوز اموروف ده، بېشکله ماده ده. په دې کې د ګلوکوز هغه اوسط مالیکولونه چې دي 350 مالیکول نه یوځای کېږي چې مالیکولي کتله یې تر 15,000 پورې څنګه کېږي د سلولوز مالیکول کتله رسیږي. کله چې سلولوز هایدرولیز کېږي چون دا په اوبو کې نه حلیږي نو د دې هایدرولیز اندازه هم کمه ده. د دې د تجزیې لپاره لږ څه تیزابي محیط چمتو کوي یعنې تیزابو کې حلوي. کله چې تیزابو کې حل شي سلولوز اول په سیلیبیوس بدلیږي. موږ د سیلیبیوس په مطالعه کې ویلي چې سیلیبیوس د سلولوز له مالیکول څخه لاسته راځي. سیلیبیوس بیا تجزیه کېږي او په ګلوکوز بدلیږي. دا د سلولوز عمومي شکل دی چې د ګلوکوز له مونومیرونو څخه د ان په اندازه مونومیرونه چې یوځای شي یو مالیکول سلولوز جوړوي. د حیاتي کیمیا بله موضوع چې دا هغه پروټینونه دي. پروټین دا ډېر پیچلي مرکبات دي. د نورو طبیعي پولیمرونو په څیر دا هم طبیعي پولیمر ده. د زیاتو امینو اسیدونو له یوځای کېدو څخه پروټینونه څنګه کېږي لاسته راځي. د پروټینونه چې دي دا د بدن په مختلفو برخو کې موجود دي لکه په ټوکو کې شته. همدارنګه د انسانانو ویښتان نوکان دا په زیات اندازه پروټین لري. همدارنګه د څارویو ښکرونه او نورې برخې د پروټین څخه جوړ دي. د انسان په بدن کې زیات پروټینونه موجود دي. د دې پروټینونو اساسي واحدونه چې ده امینو اسید ده. د امینو اسید له نوم څخه ښکاري چې د دوه برخې لري. که چیرې د تیزاب یو تیزاب موږ ولرو لکه اسیتیک اسید. اسیتیک اسید یو تیزاب ده. که چیرې د دې اسیتیک اسید څخه یو یا څو هایدروجنونه د امین د ګروپ په واسطه بېځای شي لکه یو هایدروجن یې لرې شي دوه هایدروجنه به دلته پاتې شي او دلته د امین ګروپ راشي. دا اوس یو تیزاب و چون هایدروجن یې لرې شو پر ځای امین راغی دې ته امینو اسید وایي. امینو د امین د ګروپ له کبله ورته ویل کېږي او اسید د تیزابي ګروپ له کبله ورته ویل کېږي. موږ به د امینو اسیدونو نومونه څه ډول لرو؟ سره یې دي چې د انسان په بدن کې 60 ډوله امینو اسیدونه پیژندل شوي دي. 60 ډوله او ایدو نومونه معمولي علماو لیکلی دي لکه دغې امینو اسید معمولي نوم ګلایسین دی. چې دی ګلایسین دا یې معمولي نوم ده. خو که چیرې موږ غواړو چې دې ایوپاک نوم والو ایوپاک نوم اخیستو دپاره به دا موږ د تیزابو په څیر نوموو او دا د امین ګروپ به ماوس پرځوو. نو تیزاب په نوم ایښودنه کې موږ ویلو چې نمبر وهنه یې تیزابو د ګروپ څخه پیلوو. په دویم کاربن د امین ګروپ ده دې ته به داسې وایو چې دوه امینو ټول څو کاربنه شته؟ دوه کاربنه. ایتانویک اسید دوه کاربن لرونکي الکان ته ایتان وایي که نه نو تیزابو ته ایتانویک اسید ویل کېږي. نو دې مرکب ایوپاک نوم دوه امینو ایتانویک اسید دی. یا که چیرې زه پروپانویک اسید ولرم دا پروپانویک اسید دی. که چیرې په دې دویم کاربن باندې هایدروجن لرې شي او پر ځای امین راشي دغې مرکب ته په معمول ډول الانین ویل کېږي. چې ویل کېږي الانین ورته ویل کېږي. خو ایوپاک نوم چې موږ څه ډول الو نمبر وهنه به ترسره کوو. داسې په دویم کاربن امین ده دوه امینو 3 کاربن لري ټول تیزاب پروپانویک اسید. دوه امینو چې پروپانویک اسید دا د تیزابو ایوپاک نوم شو. موږ ویلی وو که چیرې موږ د تیزابو ګروپ داسې ولرو
داسې نو تیزابو ګروپ سره چې کوم کاربن ټاچ ده دې ته الفا کاربن، دې الفا سره چې کوم کاربن ټاچ ده دې ته بیتا کاربن، او د بیتا کاربن سره چې کوم کاربن ټاچ ده دې ته ګاما کاربن ویلو. نو موږ د دې تیزاب د دې امینو اسید نوم داسې واخیستی شو چې دوه راغلی الفا امینو ایتانویک اسید. الفا امینو چې ایتانویک اسید په یو امینو اسید کې د امین ګروپ په الفا کاربن دی ته الفا امینو اسید وایي، کچیرې په بیتا کاربن وي بیتا امینو اسید ورته وایي، او کچیرې په ګاما کاربن وي ګاما امینو اسید ورته څنګه کیږي ویل کیږي. د امینو اسیدونو خواص، امینو اسیدونه امفوتریک مواد دي. ولې امفوتریک دي؟ د امفوتریک په معنا خو انشاءالله پوهیږي دوه خواصه دي، د تیزاب په وړاندې القلي، د القلي په وړاندې تیزابي. په امینو اسید کې د اسیدو ګروپ شته د تیزاب چې دا تیزابي خاصیت لري. کوم خاصیت لري؟ تیزابي خاصیت لري. او دې ترڅنګ د امین ګروپ لري. د څه شي ګروپ لري؟ د امین ګروپ. دا د امینو اسیدونو عمومي شکل کېدای شي د امین ګروپ لري. امین ګروپ څه ډول خاصیت لري؟ القلي خواص لري. نو تیزابو په وړاندې دی القلي خاصیت ښکاره کوي، د القلي په وړاندې دی تیزابي خاصیت ښکاره کوي. لکه د ګلیسین تعامل موږ را اخلو د امینو د ګلیسین تعامل موږ را اخلو د سودیم هایدروکساید سره سیړو. ګلیسین داسې یو مرکب دی، دا ګلیسین دی. که چیرې دا د سودیم هایدروکساید سره تعامل وکړي د سودیم هایدروکساید سره، چون سودیم هایدروکساید القلي ده که نه، دا په وړاندې تیزابي خاصیت ښکاره کوي. څنګه تیزابي خاصیت ښکاره کوي؟ دا به پروتون ورکوي په دې هایدروکسیل به نصبېږي او دا بیسته په څه شي بدل کړي؟ په اوبو به بدل کړي. دا منفي چارج شو ځکه هایدروجن ته لاړ که نه، داسې به شي CH2 او NH2 COO منفي، او دا سودیم مثبت چارج شوی نو د منفي ګروپ او د مثبت چارج سره به ترمنځ به الکتروستاتیکي قوه رامنځته شي، داسې یو مرکب به جوړ کړي. دا اوس د ګلیسین سودیمي مالګه ده. دلته کتاب کې مې لیکلی تاسې کتای شي سودیم سالټ آف ګلیسین، یعنې د ګلیسین سودیمي مالګه. که چیرې موږ د همدغې ګلیسین موږ راواخلو د HCl سره یې وسیړو، د هایدروکلوریک اسید تیزابو سره یې وسیړو، نو دلته تاسې کتای شي دا تیزاب ده که نه، د تیزابو په وړاندې امینو اسید څه ډول خاصیت لري؟ القلي خاصیت لري. دې القلي والی په څه کې ده چې دا پروتون په ځان نصبوي. دا هایدروجن به دلته د امین په ګروپ نصبېږي. چې د امین په ګروپ نصب شي داسې به شي، امین به په امونیا بدل شي، مثبت چارج به شي، اوس د دې مثبت چارج له کبله دا ټوله کره مثبت چارج لري. د کلورایډو سره به د جذب الکتروستاتیکي قوه رامنځته کړي، دا منفي چارج لري. نو دا د ګلیسین کلورایډي مالګه ده. البته کتاب کې دغلته اشتباه شوي چې دلته لیکلی سودیمي مالګه ده، سره دلته سودیم نشته، نو دا د ګلیسین کلورایډي مالګه ده. تاسې وکته چې د القلي په وړاندې دا تیزابي خاصیت لره او د تیزاب په وړاندې القلي خاصیت لره. نو موږ وایو چې ټول امینو اسیدونه څه ډول خواص لري؟ امفوتریک خواص لري. موږ کولی شو چې د ګلیسین جوړښت داسې ولیکو. دا ګلیسین یا د امینو اسیدونو لومړنی مرکب دی. دا موږ د لکه څنګه چې دا دوه ګوني خاصیت لري، د زویټر آیون یا د امفي آیون په شکل لیکای شو. امفي آیون یعنې دوه خواصه آیون، چون دا تیزاب دا پروتون ورکوونکی ده او دا القلي دا پروتون اخیستونکی ده، نو دې پروتون په دې نصبېدای شي. نو اکثره امینو اسیدونه چې دي، اکثره امینو اسیدونه د زویټر آیون په شکل لیکل کېږي داسې. دا هم ګلیسین دی، دا هم چې نه ګلیسین دی، خو دې ته موږ د ګلیسین د زویټر آیون چې وایو بانه وایو یا امفي آیون. امفي معنا دوه خواصه چې هم د تیزاب او هم د القلیو خاصیت پکې څنګه شوی څېړل شوی. او کتاب کې چې کوم د مایع عکس ګورئ د دې ښودنه کوي چې مایع د پروټین مهمه منبع ده. ستاسې د کتاب په د دې فصل په وروستۍ برخه کې جدول دی، لکه څنګه چې موږ وویل چې د امینو اسیدونو نومونه معمولي دي، عالمانو په واسطه ټاکل شوي دي. تاسې دلته کتای شي ګلیسین د دغه امینو اسید معمولي نوم دی، همدارنګه الانین، همدارنګه والین او لیوسین. نو کولی شي د کتاب څخه دا فورمول څنګه کې په معمولي ډول تاسې دا نومونه زده کوئ. د وخت د کمښت له کبله موږ دلته نشو لیکلی. پیپټیډ څه ته ویل کېږي؟
کچېرې یو امینو اسید د بل امینو اسید سره یو ځای شي یو مالیکول بل لاسه ورکوي او پیپټید جوړوي لکه دلته موږ رااخلو د الانین دوه مالیکولونه سره یو ځای کوو دا د الانین یو مالیکول شو کچېرې د الانین بل مالیکول سره دا موږ یو ځای کو په داسې ډول دا د الانین بل مالیکول شو تاسې دلته ګورئ چون دا تیزاب ده او دا القلي ده د دې د امین د ګروپ څخه یو هایدروجن د تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ سره یوځای کیږي او یو مالیکول اوبه جوړوي چون یوه اړیکه د تیزابو پاتې ده او یوه اړیکه د امین ازاده شوه دوی په خپلو کې اړیکه رامنځته کوي داسې به شي NH2 CH CH3 CO اړیکه ازاده ده دا به یې د NH سره اړیکه جوړه کړي CH CH3 COOH اوس دا یو پیپټیډ دی چون د الانین دوه امینو اسیدونه سره یوځای شوي نو دې ته د الانین ډای پیپټیډ ویل کیږي چې ویل کیږي ډای پیپټیډ ویل کیږي کچېرې یو بل امینو اسید د دې ډای پیپټیډ سره یوځای شي هغې نه ترای پیپټیډ لاسته راځي کچېرې زیات امینو اسیدونه یوځای شي نو بیا پولي پیپټیډ جوړوي چې جوړوي پولي پیپټیډ جوړوي دغه جوړښت چې ده په دې کې د یو امینو اسید N او د بل امینو اسید C اړیکه لري دغې اړیکې ته یې پیپټیدي اړیکه وایي کوم اړیکه ورته وایي پیپټیدي اړیکه یا پیپټیډیک بانډ ورته ویل کیږي نو کچېرې د امینو اسید زیات مالیکولونه سره یوځای شي چې شی رامنځته کوي پیپټیډ رامنځته کوي پولي پیپټیډ رامنځته کوي او دوی د کومې اړیکې په واسطه سر نښتې وي د پیپټیدي اړیکې په واسطه سر نښتې وي په پروټینونو باندې د پولي پیپټایډونو بدلېدل یو پیپټاید څنګه په پروټین بدلیږي لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه دا یو پیپټیډ ده یو پیپټیډ معمولا د دوو یا زیاتو امینو اسیدونو څخه څنګه وي جوړ شوي وي کچېرې دا یو پیپټیډ د بل پیپټیډ سره یوځای شي بل د بل سره یوځای شي بل د بل سره یوځای شي دغو پولي پیپټیډونو د یوځای کېدو په نتیجه کې موږ چې لاسته راځو پروټین لاسته راوړو چې لاسته راوړو پروټین لاسته راوړو د پروټین په ترکیب کې زیات پروټینونه موجود دي د پروټینونو په ترکیب کې زیات شمېر د امینو اسید مالیکولونه یوځای کیږي حتی داسې ویل کیږي چې داسې پروټینونه شته چې د هغو په جوړښت کې تر 26,000 پورې امینو اسیدونه موجود دي او تر 40 نه تر 4 لکو یا 400,000 پورې دو مالیکولي کاتلې څنګه کیږي رسیږي د پروټینونو توپیر چې ده یوازې د امینو اسیدونو په ډول نه ده بلکې د امینو اسیدونو په اتصال پورې هم اړه لري لکه تاسې په کتاب کې کتای شي چې 3 امینو اسیدونه سره یوځای شوي دي یو الانین ده یو الانین بل سیرین او بل سیستاین دغه 3 امینو اسیدونه یوځای شوي او یو پیپټیډ رامنځته کړی کچېرې دلته د امینو اسیدونو ځای بدل شي دا پیپټیډ بدل شو خواص مکمل بدل ده کچېرې دا داسې ولیکل شي چې سیرین الانین او سیستین نو ایدې پیپټیډ او ایدې پیپټیډ خواص یو د بل سره ډېر توپیر لري سره یې دی چې امینو اسیدونه سره څنګه دي یو ډول دي ایدې څخه موږ کولی شو چې شپږ ډوله چې ولیکو پیپټیډونه ولیکو چې ستاسو په کتاب کې د هغې جوړښت څنګه شوی لیکل شوی په 226 صفحه کې ډي ان اے او آر ان اے دا دوه هستوي تیزابونه دي یو ډي اوکسي رایبونوکلیک اسید ده او بل چې دا رایبونوکلیک اسید ده دا دواړه طبیعي پولیمیرونه دي چې د نیوکلیوتایډونو له پولیمرایزیشن څخه څنګه کیږي لاسته راځي هر نیوکلیوتاید څو برخې لري 3 برخې لري څو برخې لري 3 برخې لري یو 15 کاربنه قند ده چې شی ده 15 کاربنه قند نشته پکې یو 15 کاربنه قند ده چې په آر ان اے کې رایبوز ده چې شی ده رایبوز او په ډي ان اے کې ډي اوکسي رایبوز ده ډي اوکسي چې شی ده رایبوز ده دا یې دوه قندونه شو بل نیتروجن لرونکي قلویګانې دي
نایتروجن لرونکي څه شی دي؟ قلویګانې دي. دا قلویګانې 5 دي. نومونه لیکم: یوراسیل، سایتوزین، تایمین، ګوانین او ادینین. چې د دغه 5 نایتروجن لرونکو قلویګانو څخه بیا په هر نیوکلیوتاید کې یوازې 4 برخه لي، یو یې پاتې کیږي. او بل فاسفیټ ګروپ ده. د څه شي ګروپ ده؟ د فاسفیټ ګروپ ده. د یو نیوکلیوتاید ساختمان موږ داسې لیکای شو چې دا 5 کاربنه قند دی، دا 5 کاربنه قند دی. دلته د فاسفیټ د ګروپ سره اړیکه لري. چې سره اړیکه لري؟ د فاسفیټ د ګروپ سره اړیکه لري. د فاسفیټ د ګروپ سره اړیکه لري او ایدو اړیکه بیا د چی سره ده؟ د نایتروجن لرونکي قلوي سره ده. په دې نایتروجن لرونکو قلویګانو کې تاسې دلته ساختمان کتی شي. موږ 2 ډوله مشتقات لرو. یو د پیریمیډین مشتقات لرو، یو د پیریمیډین مشتقات لرو، یو د پیورین دا یورین نه دی، پیورین دی. د پیورین مشتقات لرو. پیریمیډین دا شپږزولی جوړښت ده چې 2 د نایتروجن اتومونه د کاربن پر ځای راغلي وي. د یوراسیل ساختمان داسې دی، د سایتوزین ساختمان داسې دی او د تایمین ساختمان داسې دی. یوراسیل په آر ان ای کې وي او تایمین چې دا په چیش کې وي؟ په ډي ان ای کې وي. یعنی په آر ان ای کې تایمین نشي راتلی او په ډي ان ای کې یوراسیل نشي راتلی. کچیرې یوراسیل راځي تایمین نشي راتلی او کچیرې تایمین راځي یوراسیل نشي راتلی. خو سایتوزین هم په ډي ان ای کې وي او هم په آر ان ای کې وي. او د پیورین مشتقات بیا 2 دي، یو ادینین ده او بل ګوانین ده. ادینین او ګوانین دا د پیورین مشتقات دي چې دواړه هم په آر ان ای کې وي او هم په ډي ان ای کې وي. کله چې یو بیس دلته تاسو کتای شي په کتاب کې دا ډي اوکسي رایبوز ته. په رایبوز کې دغلته په 2 کاربن باندې او ایچ وي، خو په ډي اوکسي رایبوز کې ایچ وي، یو اکسیجن کم لري. ډي اوکسي رایبوز دا ډي اوکسي رایبوز ته دا د اډینین سره یوځای شوی، دې څخه یو مالیکول اوبه لرې شوی او دینه د اډینین یو نیوکلیوزاید جوړ شوی. کچیرې نیوکلیوزاید سره د نیوکلیوزاید سره دلته د دې د او ایچ دلته د دې د او ایچ د فاسفیټ د ګروپ سره یوځای شي، بیا دې ته چې ویل کېږي؟ نیوکلیوټاید ویل کېږي. دې دونې وړ ده چې یو نیوکلیوټاید له بل نیوکلیوټاید سره د هایدروجني اړیکې په واسطه نښتې وي. په جوړښت کې سایتوزین د ګوانین سره اړیکه لري او دو اړیکه چې شي وي د هایدروجني اړیکه وي او تایمین د چی سره د ادینین سره د هایدروجني اړیکې په واسطه دا څنګه شي وي؟ کلک شوي وي. ګلونو زده کوونکو دا زموږ نن ورځې درس و. تر بیا پورې چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. مخه مو ښه شه.